کوله چې هدایت یو لوی نعمت دی چې الله تبارک وتعالی انسان له په دنیا کې ورکړي. لکه سلیمان علیه السلام بادشاهي په دنیا کې هر چا سره هر چا سره دنیا څه عام شی نه دی. که دنیا ډېره محبوبه ورته نو نبي علیه السلام نه دی ورکړی. ځکه د الله په دنیا آباده ده. لو قرآن کې ورته فرمایي الله ورته فرمایي لولا لما خلقت الافلاک که چېرې نه مې پیدا کړې دا ځمکې او اسمانونه او غرونه پیدا کړې یو پیره ډېر د فقر د وجې نه نبي علیه السلام ډېر فقیر و ډېرې لوږې او تندې تېرې کړې زما محترمو زموږ د دین نه راسېدو لپاره موږ ته خو ډېر په اسانه باندې ملاوېږي. هر مسجد کې جمعه پړاوېږي که نه په ازاده باندې په ډاډه ورته ته راځي که نه. زموږ دین اوس خو دین ډېر اسان دی. نبي علیه السلام ډېر په سخته باندې حاصل کړی زما محترم تر دې چې په لاره به د مکې په کوڅو کې ګرځېده د لوږې نه زما محترمو د لوږې نه یو صحابي راغی نبي علیه السلام مبارک دی وکتل د لوږې نه ډېر پریشانه دی وایي د الله رسول لوږې شوي او دې لاړ یو باغ کې کار وکړو یو یهودي سره هغه له په مقابله کې کجورې ورکړې. کجورې نبي علیه السلام مبارک له راوړې چې نبي علیه السلام وخوړې ډېر خوشحاله شو. وایي او صحابي زما د محبت نه د دا کار کړی دی الله رسول مې ستا د محبت د وجې نه مې کار کړی دی. وایي ځان مشکلاتو ته تیار کړو. هلته موږ د محبوب سره مینه وه د رب سره یې مینه وه بیا پرې مشکلاتونه راته پته ولګېده چې دنیا رب ته محبوبه نه ده. الله نبي علیه السلام ته فرمایي او محمده ته وغواړه چې د احد دا غر د سرو ته مو تا پسې منډې وایي ګرځي ده پسې نبي علیه السلام مبارک ورته وایي دا رب یو پرې نبي علیه السلام مبارک داسې داسې هغې په بدن باندې کمپلین کې ګولوي نو په کوز چې څنګه راپاڅېدو نو په کوزي د کوزي هغه خاپونه په ملا مبارک کومه چې د کمپلین نه علاوه په پټه نه وه که نه هغه خاپونه وبیجي په دغه باندې بدن باندې صحابو ورته عرض وکړ د الله رسوله تاسو ووایئ که نه ستاسو د مخه په دنیا آباده ده چینجي مونږه ستا دپاره بسترې طریقه مو د بسترې په وسو نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي وایي زه دنیا ته دې دپاره نیم راغلی زه دنیا ته دلته د عیش و حرام دپاره نیم راغلی. حدیث یې وفرمایه کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل دنیا کې داسې زندګي تېروه لکه د یو مسافر. موږ خو ګورو که نه څه د مستقبل څومره سوچونه کوو که نه نو خبره مې کوله زما محترمو چې موږ ته خو دین ډېر په اسانه راغلی دی دا دین ډېر په سخته میلاو شوی دی دومره اسانه چې ته خو بچې زما محترمو جومات ته تلېږي او ته ویلېږي نو هغه په لیش باندې حساب وي ښه قاریان ستاسو کور ته راځي چې دین ښیي تاسو ته بیا هم دین اوس ډېر خلک به داسې په دې مجلس کې که نه زما محترمو خفه کېږئ ما زما خبرې د حساب کې خفه کېږئ ما چې 15 زره 10 روپۍ به تاسو د بچي ورکوئ که نه د میاشتې ورکوئ به که نه خو لیکن مولوي صاحب د تاسو د ماشوم چې قرآن ورته ښیي تاسو به د 100 روپۍ نه شئ ورکولی که ورکوئ نو هلکه په چې تاریخ وله بیا ورکوئ دا ولې مړه دا قرآن څه عام شی خو نه دی قرآن چې کوم دی نو څه دونه خاص خو نه دی چې دغه شي فارغ شي نو قرآن ته کښېنئ قرآن دومره فضول دی قرآن دومره عام دی زما محترمو بیا دغه زوی به ستا په خوله کې به پیازې نه کوي چې دا قرآن فضول هغه قرآن چې په نبي علیه السلام مبارک باندې په داسې حالت کې راغلی دی چې کفارو پرې حمله وکړه قسم دې په غشو باندې وویشته نبي علیه السلام مبارک یې د وینو دغه کړی دی وینې په پړو مبارکو باندې وبهېدې مو تاله چا د دین دپاره څه پیړه راکړې ده موږ باندې خو چې خولم په جومات کې راشي پنځه لاړه قسم دی ایمانن دا که پنځه لاړه ټول به یو بل ته ګوره خفه کېږي دا د اوستا ایمان دی هغې وینې توی کړې دي د دین لپاره موږ ته ډېر په اسانه باندې میلاو شوی زما محترمو موږ ته دا دین ډېر په اسانه میلاو شوی دی ډېر په اسانې طریقې سره میلاو شوی دی خبره مې د هدایت او